شکریہ ډیر مننه. اصل کې که خیال کې تورونه لګول، بازار ته راوتل، په اسمبلیانو کې شور کول، په روډونو کې شور کول، وایمې کول، قانوني طور باندې د دو رایټ دی او په کار دا چې د دو رایټ دی کوي به مطلب دا چې موږ نو پرابلم مطلب د موږ هېڅ مسله نشته، موږ ته هېڅ تکلیف نشته د دونه او راوځو دي په اصولو کې د مطلب جمهوریت یو ښایست دی مطلب احتجاج کول. خو زه ریکویسټ کوم چې په کار دروغ نه وایي، سپا سپینې سپینې خبرې دي کوي چې نن زموږ د حکومت یو پوینټ ایجنډا دوره نور چې هلته ګراني ده. اول خو به نور څه وایي چې یاره دا چا راوستي دي، هغه خبرې به مطلب دی چې سرکونه کې به والې اوس وایي چې ګراني ده. بېشکه موږ دا تسلیمو چې ګراني ده، کومه خبره چې حقیقتي موږ تسلیمو او دا ګراني ولې ده، دا مرض ولې راغلی، دا تکلیف ولې راغلی، دې ته په کار ده چې دا ولې راغلی. دا ځکه راغلی چې دې تېر شوي حکومت کې وفاق کې تاسو ته هم پته ده، ټوله دنیا ته پته ده، عمران خان خو دومره اوپن سیاست کوي چې ګاډۍ والته پته ده چې 30,000 ارب 31,000 ارب روپۍ قرضه ده په دې ملک باندې دننه، بیا د هغه 7 ارب نه والا د 8 اربو پورې سود ورکوي. نو ته ووایه چې دا د ورځې دا به څومره آمدن کوو چې موږ سود ورکوو. دا زموږ د لاسه خو نه ده، دا خو د دوی د لاسه ده، دا کوم چې اچار حکومت راغونډ شوی ده هغو د لاسه ده. نن الله خدای پاک یو د عمران خان په شکل کې یو بهترین لیډر د ملک له د خطې له د صوبې له د ملک له د څلور صوبې له الله پاک ورکړی چې سوچ صرف او صرف ذاتي سوچ نشته، د دې غریب د خلکو د اوچتېدو سوچ دی. او زه داسې پېژنم چې 23 سال زما د عمران خان سره وشو، زه د دې سر دغه نه ول لکه څنګه چې سړی خپل پلار پېژني دغه شان زه عمران خان پېژنم، ځکه چې هغه هېڅ مقصد نشته، دغه مقصد د خپل ملک او دا زما ایمان هم ده او دا زما یقین هم ده چې الله پاک په دغه ملک اوچتوي. خو زه دو ته یو یاد ورته مخې ته کوم چې دو حکومت کړی و که خیال کې 2002 نه والا 2007 پورې د دو څه پروګرام و، دو کومه دهشتګردي راویستې وه، کوم مذاهل به په قبایلو په نران پښتانه دي، ناران پښتانه دي، د هغو په کورونو باندې هغو ته یې دهشتګر وي او امریکې نه به یې ډالرې راغستې او مستې ډالرې به یې اخستې او مطلب دی چې یاره دا دغه به یې کول هم به یې قرضې اخستې هم به یې ډالرې اخستې او هلته مطلب ډرون حمله وکوي په قبایلو کې وکوي چې د دو په زموږ په باجوړ کې زموږ په ډیویژن کې راځي، د هغه د دو په حکومت کې په مدرسه کې کوم مطلب دی چې دغه شوي وه. تاسو زموږ خبرې نه څومره مطلب دی چې ماشومان پکې شهیدان شوي وو، بیا د هغې نه بیا د یو دهشتګردۍ لهر راوشل شو. لال مسجد ته وګوره، په لال مسجد کې د دو په هغه ټایم کې چې نن دا خبره کوي چې یاره لږ ګراني راغله، د انسان قیمتي دی، ما له دې جواب راکړي، د انسان قیمتي دی که د ټماټر قیمتي دي که د اوړه قیمتي دي که د چیني قیمتي ده، د دې جواب دې ما لکړي. انسان قیمتي دی، د هغې قیمت نشته. او د دو په حکومت کې په اسلام آباد کې په لال مسجد کې ماشومانان سوي د دو په صوبه کې دو ناسو مشترکه حکومتو په مرکز کې هلته ورسره ناسو مولانا صاحب مطلب چې اپوزیشن لیډر و. زه د هریانه کفه کوم چې یاره دو د خپل دومره جال راپاسې کوزي ته وایي پتا کې دوه سوري دي، دا زموږ د دوه سوري نه د خپل غټ جال نه ني. زه مهرباني دې وکړي دا قوم دې نه ګمراه کوي، قوم فیصله کړې ده، زما د الله نه امید ده الله د عمران خان له جون ورکړي، د دو صوبایو اسمبلی انشاءالله تعالی حکومت لیدلی شي او نه وفاقي حکومت لیدلی شي. دو به دغه شان چغې وباسي، زموږ هېڅ ذاتي مقصد نشته، زموږ ذاتي مقصد د عوامو د فلاح د مخکې کېدو مقصد دی او دا د خدای موږ ویني او تاسو ته پته د میډیا ولته زموږ څه مقصد دی. 15 کاله موږ تېر شوي حکومت کې راغلو، بیا خدای پاک رحم وکړو، بیا مطلب چې میدان ته ورټوکو، بیا دې قوم هم باندې اعتماد وکړو چې موږ له الله عزت راکړی، د عمران خان ټکټ راکړی، د عوامو ټکټ راکړی، نو موږ دومره بېمانه نه یو چې انشاءالله تعالی د خپل قوم دپاره به سوچ زموږ نیګیټیو وي، زموږ به څنګه چې د خپل کور د بچو سوچي دغه شان زموږ د عوامو سوچي. نظام الله چلی، زه یې نه چلوم، خو زما په نیتونو یې چلی، د حکمرانانو په نیتونو یې چلی. او انشاءالله تعالی موږ دوی ته وښیو د دوی د دې سره غم نشته چې ګراني راغلی، د دوی د دې سره غم دی چې په روان مستقبل کې زموږ سیسټم ختم شو چې موږ ټول څومره مطلب جماعتونه او دا ټول یو شو، بیا هم د یو پی ټي آی مقابله نه شو کولی. پی ټي آی نو د عوامو مقابله نه شو کولی، پی ټي آی چې ده د عوامو پارټي ده، د عوامو نمایندګي کوي، د غریب سړي نمایندګي کوي، د عاجز سړي نمایندګي کوي. کار کېږي او که نه کېږي، د عمران خان سوچ ګوره، تاسو وګورئ، هغه دا سوچ هم کړی چې غریب خلک ته په کار زه له میخه ورکړم، زه له غوا ورکړم چې هغه مطلب د خپل کور نه غره پرې روان کړي. ټیک ته موږ صرف دا یو د بجلی بیل او د ګیس بیل راغستی او دا ګران شو، دا ګران شو، دا به انشاءالله تعالی تاسو وګورئ تاریخ وګوره، د استانبول کې څه حال و، په ترکیې کې څه حال و، په جاپان کې څه حال و. په جاپان کې چې کم د جاپان بد وخت راغی، په هغې کې چې کم د عوامو کونډونه که نه هغه بالکل حکومت جام کړو او ځان یې واغستی. خدای دې نه کړي، خدای نه کړي، هغه بد وخت دلته راغلی نه دی. د دو سال لکه دو دا پاتې شوی دا ډالر به نن په 200 که په 200 هم بله ورځ به زموږ د ملک په بلیک لیست کې اچولی شو. انشاءالله زه عوامو ته یم چې دوی به چغې وباسي، موږ به انشاءالله تعالی خپل حکومت هم کوو او عوامو حکومت به نه کوو، موږ به خادمتوب کوو، موږ حکیمان نه یو، موږ خادمان یو
په حکیمۍ کې په خادمۍ کې فرق دی موږ د قوم راویستي موږ به د خادمانو شپه ورځ بوتو نه زموږ کپیسټي زموږ د حیثیت مطابق چیف منسټر ته وګوره الله پاک ولې څومره یو بهترین چیف منسټر ورکړی یو پکې وایي یاره چې موږ خپل چیف منسټر غوښتو میګا ما سپیچ اورېدو چې یاره موږ چې زموږ د بس نور څه وکړي تاله اګریکلچر یونیورسټي منظوره شوه تاله میډیکل کالج منظور شو تاله د ماشومانو مدلي هسپتال جدا منظور شو د ټایم ته غوږونه کولاو که او دا پټۍ د سترګو نه لر که د غوږونه د واوره ماشومانو هسپتال منظور شو ښه اګریکلچر یونیورسټي ته منظوره شوه لکه نور څه سم څه وکړي دا الحمدلله د باغډیرۍ نه به انشاءالله تعالی په کال نیم کې موږ به ګریویټي سکیم د 9-10 ایرورپو دی د منګوري ښار ته به هغه یو خوشخبري فلټر اوبو ته کور په کور میلاویږي هغه له تعالی خیره سره منظور شو په هغې کار روان دی نور زما په خیال په سواد کې زما نور خبرې نشته او بابا ستاسو زما سره وایي چې نن د دو حکومت کړی دی د دو په حکومت کې خو نور سرجري نه وه نن موږ هغه ماشینان نه وړو چې په ټول کې هغه ماشینان شته دی نو ستا په منګوره ښار کې دننه لګېدلي ستا په سواد کې لګېدلي په ډیویژن هیډ کوارټر کې لګېدلي زما د دې غریب کسانو دپاره چې یاره ماشومانو دومره ماشین دي موږ د سینټر هسپتال دي کمې ماشیندرۍ نه راوړې نو زه ریکویسټ کوم چې ټیک ته سیاست کوئ خو رښتیا رښتیا وایئ عزت الله پاک په دوه شیزونه ورکوي په رښتیا ورکوي او په سخاوتوب ورکوي دا د عالمان سره کوم چې یو سړی سخي دله به الله عزت ورکوي او چې یو سړی رښتیا وایي دله به الله عزت ورکوي چې سړی شومي پخیلي هغه له چلته الله عزت نشي ورکولی څوک دروغجن وي کینه بوغه ساتي هغه له چېرته الله پاک عزت نشي ورکولی دا زموږ مقیم دی دا زما تاسو ته دغه ده ډېره مننه شکریه